کتونکو الف خان شرفوی ما دغه ویلاګ کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. یقینا ډیره موده پس چې کوم دی د سټوډیو نه ستاسو خدمت کې حاضر یم. د هغې غټه وجه دا چې مصروفیات زیات وي او چې کله مصروفیات زیات وي موږ ځان ته کیمره هم نیسو بیا ایډیټ کوو یم او بیا چې کوم دی اپلوډ کوم. د هغې په وجه باندې ډېرې داسې خبرې چې هغه موږ ونه کړی شوې چونکې په ملک کې حالات داسې دي. ډېر خلک وایي چېرې ستا کومې خبرې ترې راځي نو وي هغه یک طرفه راځي. نو هغې وجه دغه ده چې دومره مواد یې پرېښي دي چې په هغې باندې په ګنټو بحث کېږي چې دا خبره ولې دا خبره ولې دا خبره ولې. هره خبره کې چې کوم دی تضاد دی او هره خبره کې چې کوم دی نو دوغلا پن دی بچکانه پن دی نو په هغې باندې خبره ترې کېږي. کتونکو څو موده مخکې چې کوم دی ما په صحت کارت باندې خبره ترې کړې وي او ډېرو خلکو په هغې باندې بد ګڼلي او یقینا زه د هغې خبرو سره متفق هم یم. د هغې غټه وجه دغه ده چې په زموږ په دې معاشره کې ګراني چې کله نه عمران خان حکومت راغلی دی نو د ګرانۍ چې کم خط دی او بیا چې باقي پاتې کسر چې کم دی نو هغه په پی ډي ایم پوره که. نو په دې حالاتو کې یو سړی ځان له په 2,500 روپۍ باندې بورې وړه واخلي، چینی واخلي، چای واخلي، د وړو پیسونه جمع کړي، د کور کرایه ورکړي، د بجلی ګیس بیل جمع کړي، سلینډر کې ګیس واچي او که نه بیماري چې کومه د علاج هغه ډېر زیات ګران دی. نو خلکه ګردې خرڅوي، خلکه بچي خرڅوي، خلکه قسم ناوړې حرکتونه کوي او د علي رضی الله تعالی عنه قول دی چې غربت انسان کفر ته وباسي. نو داسې یو حالات جوړ دي چې خلک بیا سود ته یا د سمګلرانو پیسو ته یا دې ته چې کوم دی نو بیا نه ګوري چې یو سړی د بینک نه وي لکه کوم بینک چې داسې دی چې په سود باندې قرضه ورکوي، کوم بینک قرضه ورکوي چې د هغې نه موږ والو. چونکې هغه بېله خبره چې دې وخت کې د پښتونخوا بیا په خاصه توګه باندې د 400 بینکونه چې کوم دی دیوالیتوب طرف ته روان دي او دې خبرې کې به راسره اتفاق هغه خلک کوي چې کومو خلکو په بینکونو کې پیسې ښودلي وي هغه د بینک نه پیسې روباسي نو منیجر ورته په دې خپو پرېوځي چې یاره خدا را پیسې مو باسه او زموږ حالات خراب دي او دا دي او هغه دي. نو ډېر بد حال روان دي. منیجران چې کوم دی لکه څنګه چې په کلو کې دا چرګانو والا او دا دغه والا ګرځي چغې سورې وخي سبزي خرڅي نو دغه شانتې اوس منیجران هم داسې سټه ګوري او هغې پسې کور ته ځي چې موږ سره 10 لکه 13 لکه 40 لکه روپۍ کېږده. په دغې حالاتو کې چې کله دا صحت کارت راغی نو دا زیاتره نجي اسپتالونو کې هغې ته ورکړی شوي دي او د هغې نه ښه په کافي مقدار کې پیسې اخیستې شوي دي. نو چې کله ورته یو نجي اسپتال والا ووي چې اپریشن دی نو او اپریشن دی بیا پرې دی ویړیا دی نو هغه مریض خو بس په دې نه وي هغه خو وایي بس ویړیا دی او پرې دی نو راشه ویې کم نو خو هغه دله لږ وخت هم درکړي نو بیا به د پسې د دغه اسپتال امبولینس کور ته ځي راځي داسې برې تنګ کړي چې ته مجبوره شي چې راشه بس داسې اپریشن چې دی خو دا زه اپریشن وکړم. یو خو دغه خبره ده چې ډاکټران اکثر دا وایي چې بس په صحت کارت د اپریشن کېږي که نه. نو زه د دې یو بل پهلو ګورم او زما دا خبرې چې کوم دی دا پړه باندې واخلی دې ته سوچ وکړئ دا څه په نیګیټیو نه کومه. صحت کارت خبره خو په هغه ځای ختمه شوه بچا ضرورت دی الله دې کړي چې زموږ ورته ضرورت را نشي. مومن مسلمان دی خدای پاک د اپریشنونو نه ساتي ځکه چې اپریشن یو سړی وکړي نو دی کانډم شي دی خو بیا د زور کار هم کوي نو د سره بیا خو چې د اپنډکس اپریشن کړي نو دی بیا د زور کار نشي کولی د سره یو وخت همي. نن چې کوم دی زه ډاکټر شاید مسعود صاحب له تلو ما زموږ په دې 400 کې ډېر مشهور ډاکټر دی د پوزې او دغه شانتې دغه غوږونو مری ډاکټر دی. ډېر کافي رش وي په سهار 10 بجو نه واله مازدیګر 4 بجو پورې هغه په علي پلازه کې ناستې کوي. زما ورسره چونکې نن ړومبې ملاقات خو پیژنګلو د مخکې نه وه او همدغه میډیا په ذریعه باندې ډاکټر صاحب موږ پیژندو. ډېر عزت یې راکړو، ډېر د عزت ډک سړی و. هغه ته چې موږ کوم مریض بوتو نو هغه ته بل ډاکټر ویلو چې یاره ستا د ټانسرو اپریشن به کوې او بیا ورته دا ویلو چې اپریشن خو به پرې کوې نو چې کله یې ورته وي پرې کوې او په صحت کارت بیا کوې نو هغه خو بس بیا وي چې بس ټیک ته. موږ یو بل ډاکټر له بوتو هغه ډاکټر چې کوم دی نو هغه هم ورته وي چې یاره دې اپریشن نه ته ګوریز وکړه اپریشن ضرورت نشته دی دا د پرهیز وکړه دا به ټیک شي. موږ چې دغه ډاکټر له لاړو ډاکټر پوهه درته وایم نو هغه ورته وي څه تکلیف دی درته وي چې ټانسر مې دی. هغه ورته بیا وي تکلیف درته څه دی وي چې ټانسر مې دی. ټانسر پرېږده وي تکلیف درته څه دی نو په تکلیف کې بیا دا چې یاره زه داسې ټوخې کومه یا پوزه مې بندېږي یا غوږ مې بندېږي یا په سر مې درد راځي چې هغه ټول انویسټیګیشن یې وکړو نو هغه ته بیا دوا یې ولیکل او ورته دغه ووایي چې یاره د دې ضرورت
درته د اپریشن نشته. د ټولو خبرو مقصد او مرام مې دا دی چې تاسو ته یو ډاکټر وویل چې اپریشن دی نو بل ډاکټر ته ځان ښایي او بیا بل ډاکټر ته ځان ښایي چې ښه د 2 3 4 ډاکټرانو نه تاسو مطمئن شئ نو بیا اپریشن وکړئ. صحت کارت پیسې تاسو نه چېرته هم نه ځي، تاسو صحت کارت دی په هغې باندې تاسو کولی شئ، خو هسې بیسه ځان مه کنډموئ، هسې بیسه چې کوم دی ځان له اپریشن یې مه کوئ، ځان هسې بیسه مه څیرئ. په دې صحت کارت کې چې کوم غبن روان دی هسپتالونو ته هغوی سره دا خپل غبن او دا رشوتونو او د هغه پیسو ویستو غم دی، هغوی سره ستاسو د اپریشن دومره غم نه دی. ګینې چې کوم پروفیسران دي او قابل ډاکټران دي هغه له د یو اپریشن مریض والا لاړ شي نو هغه ورته چې لکه تا څه اپریشن کړی دی، یاره جې پلانکي ډاکټر راته وی که نو بس په صحت کارډ یې وکړو، تا خو به وسیري اپریشن به وکړي، بس په صحت کارډ به پارټیم تاله دوی درکړي، نوره دوی به د کوم ځای نه یا به بیا ته د جیبه لګې تا کې خو بس ځای پیدا که زموږ په تنګي کې یو ډاکټر و هغه بار څوړی به راسملو او اپنډکس به ورلکو او وي د نری سرمنې دومره پیسې دي او د غټې سرمنې دومره پیسې دي. زه خپله د 2010 قصه ما بار کړې د بیا هم کوم چې یو ډاکټر راته وی اپنډکس ته دی، بل ډاکټر راته وی ګردې دي خرابې دي، یو پروفیسر له لاړم هغه راته وی بچي ته په موټر سایکل ډېر زیات ګرځې او دا موټر سایکل دا ګرځېدل چې کوم دي دا سمودې لپاره بند کا 15 لپاره ته به ټیک ټاک شي، نه هغه اپنډکس شو نه هغه ګرده و نه الحمدلله ستاسو د وړاندې او دغه صورت حال دی. نو ضرور په دې باندې سوچ وکړئ. تاسو ته چې یو ډاکټر وي چې اپنډکس ته دی لږ وخت ورکوئ، بل ډاکټر سره پې مشوره کوئ، بل سره پې مشوره کوئ، په ځان باندې تادي مه راولئ. دا چې تاسو ځان وڅیرئ نو تاسو ځان کې ډېر غټ نقص را پیدا کړئ، هسې بیسه بس. او زه ډاکټرانو ته وایم چې خداره په کوم مرض باندې نه پوهېږئ نو مخکې فارورډ کوئ او د دې صحت کارت په دې لالچ کې ډېر خلکه هغه وڅیرلی شو، مات کنډم شو. دا خبره درته غواړي ډېر په حقیقي معنو کې کومه دا پریکټیکلی درته کومه چې موږ ولیدل موږ وکتل. لاړ شئ بل ډاکټر له دا زه نه وایم چې ډاکټران قابلان نه دي، هر سړی چې په سکول کې قابل نه وي زه به ډاکټر جوړېږم نو له ډاکټر په قابلیت باندې زه شک نه کوم، خو ضروري نه ده چې یو سړی سپیشلیست یو څیز دی هغه په بل مرض کې تا ته وایي چېرې دا دی او نن سبا چې ډاکټر جوړېږي تاسو ته پته شته د 1 کروڑ نه پې زیاته خرچه راځي، نو دا د 1 کروڑ نه چې زیاته خرچه دغه ډاکټر وکړي نو دغه ډاکټر خو به دغه پیسې بیا پوره کوي که نه، د هغې دپاره هغه هسپتال کولاوي خو هغه 100 روپۍ فیس اخلي خو 2000 روپۍ فیس اخلي، هغې سره هم زموږ کار نشته، خو هغه ټسټونه کوي او دغه کوي نو هغې سره هم زموږ کار نشته، ځکه چې بره د الله کیمره لګېدلې ده په خپل سوچ باندې لګیا دي. خو زما خپلو هغه خلکو ته خواست دی چې کوم مریضان دي هغوی یو ډاکټر لځي نو ضرور د 2-3 ډاکټرانو سره د دې مطلب دا چې تاسو بازار ته ځئ نو په یو دکان کې چې تپوس کوئ نو په دویم کې مو کوئ نو په دریم کې مو کوئ چې کوم کې درته لږ ارزان او پیدې والا څیز میلاویږي. د یو دکان کې دا سنت هم دي چې پیسې تالی نو بیا به شمېرې نو 2-3 ځایو کې تپوس پکار دی. دا ستاسو پیدا ده، دا ویډیو در سره شیر کړئ. دا ډېره ضروري خبره ته کوم چې تاسو خو دا وایئ چې مړه زما به اپریشن له پیسې د کمې پیدا کولې بس ما ته خو په صحت کارډ باندې راغله، هلته ډاکټر صاحب هم راته وایي چې پرې کې کېږي، خو ځان هسې بې سکنډم مه کوئ. یو سړی وي ضرورت وي هغې نه خو انکار نشته دی، ځکه چې په ایمرجنسي کې په صحت کارډ باندې علاج نه کېږي او نه تاله په ایمرجنسي کې چې کوم دی نو اپریشن کوي د هغې دپاره همه ټایم کې دغه کوي بیا به هغې نه پس روزي او تاله به درکوي نو هغې تاله وخت درکوي. په سرکاري اسپتال کې خو دومره وخت ورکوي په الارج کې او په شرپو اسپتال کې چې اکثر پکې مریضان مړم شي نمبر یې رانشي او ډېر داسې وي چې د دغه اپریشن اواز پې وشي نو هغه پریشانه شي. نو ضرور تپوس کوئ، په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. بل پروګرام کې به د بل ټاپک سره راځو.